الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا عجلا من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فما نقضي ميثاقهم وكفر بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفر وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه وما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنون به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا وبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما إنا أوحينا إليك ما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل رسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. مقصد سورۃ نساء بیان د هغه امور ده چې دا په نافذ کول سره په ملک اصلاح او امن راځي او خلق د الله دین د خدمت لپاره فارغ شي او کدا احکام جاری شي په ملک نو ملک په بدامني جوړ شي شر فساد به یو بل بوي دي مال به بیزای لګي ځوانان به بیزای ختميږي نه به دین خدمت جانی طور سره کېدې شي نه بددي طور سره نو کافران براشي ملک باندې واخلي اذل خوار باقي اکدا احکام جاری شي ملک به امن راشي خلق جهادم کول شي انفاق بم کول شي د الله دین بیان بم کول شي. سورۃ پدریو څو تقسیم ده اولیسا آدم رو په دوس پوروا پای کې شپږ احکام بین رعیت هغه احکام چې عوام په خپل منځ کې په خپل باندې پزان باندې جاری کړي مشر پزان کشر پزان استاد پزان شاګرد پزان پلار پزان زوی پزان باندې ورور پزان خور پزان خزه پزان خان پزان یعنی هر سره بل حق ادا کړي دا معنا هر ځکه چاته بل حق شته لکه څنګه چې ستابل سره حق ده چې پتا نور حقوق نشته کنه نو ته بل حق ادا کړي ته دا خپل حق ادا کیږي جګړه به ختم شي او کنه ته حق نه ادا کړي ته بل نه ادا کړي جګړه وي جګړه شروع شي ملک په بدامني شروع شي نو کافرانو ته به کمزور ځای به ملک ونه واخلي ایمان بلم خرابي ارض بل خراب دي نو شپږ د احکام په منځ رعیت کې د خپل منځ کې خپل جاری کوي او سره دریو پر خود د واجر مؤمنان ته دریو ایتونو کې دا مؤمن خو د جنتی ما کړه من قال لا اله الا الله دخل الجنه او یو حج وکړو دا ته پاک شي لکه مور نه پیدای پاک شوی خود خور حج عقل نه ور کړی د خدای مہر نه ور کړی د یتیم مال خوري
په میراث کې بېمانی کې نو سره دی ایمان نه جانم تر دا معنا ده نار په درې وړه آیتونه کراوړل دي په شپږ آیتونو کې منافقان ته زواجر چې منافق به ایمان په خلی باندې وای او عمل نه کې پړ کې نه مانی مومن ته بدل پدې چې ایمان دې پراوړل مانی او عمل نه کې او منافق ته پدې باندې چې په خلی وای اپړ کې نه مانی او درې مولیان ته زواجرو ال کتاب وتا چې سره د علم نه بېمانی کوي تاسو عمل نه کوي بیا دویمه ایسا چې آیت نمبر 58 نه شروع تر آیت نمبر 134 پورې پای کې اته احکام بین الرأی و رأی بعد په بادشاہانو بعد په عوامو بعد په دواړو باندې او نه حکم بطور تدبیر د روبۍ سي په مضامینو باندې روشنايي غردولا بیا درېمه ایسا شروع ده 135 نه په دې کې دریو فرقو ته بیا د اجر هغه روبۍ ایسا کې کوم درې فرقې وي پدې کې مومنات ته دوا واجب کې زواجر بیان شو آیت نمبر 135 36 کې ټول منافقان ته ټول په دعاتونو کې شو بیا په شپږ ساعتونو کې فروض سبق کې ال کتاب د زواجر دا منافقان ته زواجر روبۍ ته منافقان ته په شپږ ساعتونو کې ټول دوی شو په درېمه ایسه کې نننی سبق کې هغه درېمه فرقه چې کتاب دې تزواجر کوي په نوح آیاتونو کې ټول دې یو شو نو دې د خپل شاګردان روسج په بیمانه کې بیا منافقان ته په بیت کې نیم پدیمو دلته دې مخ کې شو ای مطلب چې منافق په ابتدا کې د خپل استاد نه لاندې وي لکه کله مخکزي به بیمانه کې مخکې کې د خپل استاد نه نو د دې دا درې مېسا په دې کې بدی صاحب ته د کتاب وتا زواجر ورکه په نهایتونو کې يسألک اهل الكتاب وتانا کتاب والا ان تنزل عليهم کتابا اسما چې تر اولې کې په دې باندې یو خط د اسمان مونږ به تعالی منو چې د اسمان یو خط په مونږ راولېږي خدای ته وای چې په مونږ باندې یو خط راشي په کې دایي چې محمد صلی الله علیه وسلم پیغمبر دی او دا قرآن زما کتاب دی بتاو منو جواب ته ګورې ښه الله ته ګران نه چې خطر لګلې وتا خو الله د فضل به ایمان نه مني یو سوال وي د ځان د پوهه کولو یو سوال وي د دینات کینه نو ځان د پوهه کولو لپاره سوال کوي نو هغه به پوهه کې په طریقه باندې تحقیق واغتاو کې او کوم چې د دین عادي هغه بیا په دې نه پوهیږي هغه بیا او ملزم کې په الزام کې يسألك اهل الكتاب غواړي تا نه کتاب والا چراولېږي په دې باندې یو خط د پرنا جوابونه فقط سالو موسی اکبر من ذلک پتہ دې تاسو نه کړو سوال نه کړو موسی سره زیات د دینا دایوت زبردست یا دهنو په بېمانان به غیرت خلکو دا محمد دغه پتا در احسانات نشته پتا باندې چې احسانات د موسی علیه السلام چې استاد پرځان خاورې کړو سرویخ کال فرعون سره مقابله کړی هغه فرعون تاسو پر باندې غراته تاسو خدي محفوظ نه تاسو مال محفوظ نه دا غونه وجلې به تاسو پوز نشو کوله واړه به وجل ته پوز نشو کوله به غیرتو دا موسی راغی سرویخ کال مقابله وکړي ځان استاد پر خاورې ریکه خدای ته پاتې شو په دغه کې په مدین کې داغي تاسو نه کړ غریب تاسو هغه نه پریخه تاسو هغه نه پیدا تاسو کړی ک بدبخته دای په الزامونه شروع کړو فقالوا ودی ارن الله جارتن او قومت الله کارا نو دای دغه ته ویلو څنګه الله وخیا مونږ ته الله او خیا مونږ تعالی ومن یا غلوی مخسن چې دوی غتن کړو نو کتا ته وایو ته مخافه کیږي دته وته مونږ ته خدای او خام ودل ومن تا ته خو چې موږ خطر ولېګا او ته مونږ ته خدای او خام ودل ومنو
یو الزام پوکو فاخذتهم الصاعقه بالظلم نو ګنول دی لا تندر په ثابت ظلم دی الته مړ کړو ټول سورته اعراف کې وراشي ان شاء الله ثم اتخذوا عجلا دویم الزام په کوي بیا ونیو دی خې په صفات د خدای توب پدا نه چرالوی ته وعده دلاله توحید دیتا موسی علیہ السلام سرویخ کا توحید بیان کړو بیا ما دې خې ته سجدي شروع کړې نو دای خو نه دی کړی د موجوده قرآن خدا موجوده دی د مدینه کې چې بېمانانو اتل کې د دې مشران دا کار کړو دی په غیرت نکو او تم کې اوسړې ده مخکې د علماء تیر شوي چې هغه غلط کارونه کړی دي او ته د غیرت نه کې نو ته دی ګرې ستا پلار استاد کو استاد تر بل څوک هغه غلط خبرې کړې دي غلط تفسیرونه لیکلي دي غلط مسائل خوار کړې دي او ته غیرت نه کې ته دای ملګری فابونا ذالک اپو کرمونگا دینا ما فیک ماپ کړی بیا واتینا موسی سلطان مبینا اور کرمونگا موسی علیہ السلام ته دلیل واضح او درې الزام به کوي ورفانا فاقم الطور اپور دکړو مگر پازای غرد تور بمیثاقم پسوب دعا دی غسو دی تاسو تورات نه منل بېمانانو تاسو چې موسی علیہ السلام تورات راړل تاسو موږ دا نه منو موږ ته خدای خپل وایي نو بیا الله پاک تاسو پاته غرو درولو او د دې مانی کنه باندې سورۃ بقره کې 13 آیت نمبر 63 کې دا نور دان وراشي او راضي نو تاسو په تورات نه منلې دا درې ملزم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وصلوا ملزم او له مونږ ریتا د نشي په دروازې جمعه پتا به راي سره تاسو هغه کومو منلې موږ ته چې وقولوا حتن او تاسو چې حنتتن تاسو غنم غوښتو بېمانانو وقلنا لهم اوس پینځم الزام او له مونږ ته ځاته موږ په اورز د کار د خالی کې د خالی پر باندې کار بند کړو تاسو یې کوم ځاته کړو هیلی والیم جوړ کړو پکې تفصیل براشي مکه تیرو تر بقره کې ما اسور د عرب کې تفصیل راشي 63 64 65 کې وقلنا بالمنیتا لا تعدوا في السبت ذاته مو کوئی پخکار د خالی کې واخذنا من ميثاقا غليظا او څومره وعده مضبوطه فبما نقضهم ميثاقهم پس او د ماتول دی وعده دی لرا چې الله سره کوم کړه وکفرم بیات الله او په ځاب د کفر دی پاتون د الله باندې وقدم الانبیاء فبما نقضهم ميثاقهم دا څه ملزام شو شپږم وکفرم بیات الله په ځاب د کفر دی پاتون د الله باندې و ملزام وقدم الانبیاء بغیر حق کینه اپا تود وجل انبیاء الله به د سجرمنا اتم اسو انذار شه اتم شه وقولهم اپا تود وینا دی جوړ ته مګا ډک دی علم ندی دا نه مردام تاسو دام ویلو بل تبا الله بلکې مور الله په جوړونو باندې به کفر په تاب د کفر دی ولا الا قليلا ایمان وروړي مگر لګ یا لګ افراد راړي ایمان یا معنا دا چې په لګو احکام باندې ایمان راړي یا معنا چې لګا زمانہ درې وړي معنی دي او به کفر ما اپتاب د کفر دی وقول ولا مریم بهتان عظیما اپتاب د وینا دی په بیبي مریم باندې دروغ لوی چې دې زنا کړ دا لسم الزام وقول ما پتاب د وینا دی چې ان قتلنا المسيح عيسى ابن مريم چې موږ وجلو مسیح علیہ السلام عیسی د مریم رسول الله دا نه تاسو خدام ویل چې پیغمبر وجه تا دغه خلک وما قتلوا او نو وجل د عیسی علیہ السلام را وما طلبوه او نو د پوسوله کړه غلرا
ولا سولی پانسی دی ولیکن شبه لهم لیکن مشتبه کړ شو د دې پر دا معاملہ د عیسی علیه السلام د قتل الله به مشتبه کړه سمانه شو چې اول د عیسی علیه السلام باندې د کفر فتوا کړ مولیانو د کافر دی دا نه مني لکه نو سبای کله وی عذاب قبر نه مني کله وی اولیاء نه مني کله وی خیرات نه مني نو اول خو مولیان راجمع شو فتوا په وکړه نو وجله خو نه شي باغی الته چونکه حکومتو د رومیانو په دی باندې د روم ته بیا تلی نه اغل ته کې بادشاہ ته ویلي دی هغه ته وګونه ډکړي چې تاسو خلاف دی د حکومت خرابې دا کې دا هغه نه ده قتل فتوا راغسته راغلی ځان تر پولیس تیار چې فوجان روان کړي عیسی علیه السلام بهر ناسو چې دی لیدل کوټه ته دند الله په کوم کوټه ته دند نشه دی کې یو بدمعشو چې هغه سخت مخالفت یانو سیاسنو مې و هغه بې ایمانه زیرا وبات او دند نشه الله عیسی علیه السلام اسمان ته خجو هغه له عیسی علیه السلام شکل ورکړ اراوته بیا خو نشته وسوق نشته عیسی وی خراشه نو غیر در پانسی کوي دا خو ته بولته عیسی کنه نو چې مړ ک نو بیا وی چیرې دنګ ملګر چې دنه خدای غو نشته او سوچ کوي چې دا مونږ عیسی علیه السلام پانسی کو او کړه خپل ملګری ک خپل ملګری پانسی کړ عیسی څه اګه عیسی علیه السلام پانسی کړ ملګری څه دا غو اشتباه پیراله الله بیا دا ته کله وسړې د بل پتیل کې خپل سړې مړ کی د لګ لالچ د بارا یا په ځد نه باندې زموږ د علاقې او سړې تلو پورې ګوندل وتا شیخ قرآن دا کیسه کول دا راي د وخت کیسه وا زنګ خیال زموږ یادو کې نه موږ نه مخ کې دا نو ځان سره پیسې وړي او میخه غستا نه میخه وانه غستا نو وخت شي په ورده په کیشته بچلی دا نو درود بچلی دا ما دیګره پورې بیا به کیشته نه د چې راغله کیشته تلی و نو واپس تل د کلی ګوندلو کې څوک دا آشنا یو دا کارش په هغه ته ته څنګه نو راغله میخه له هو به میخه ما نه غستا چې راړم کیشته تل ما ته تر بشپو هغه خره کنه ای په ډوډۍ موډه خورول چې ته پته لږ ته خو 500 روپۍ دي نو خدای خاون سلسله کړی چې دې مړ کو سیم چاته پته نشته مړ به کو د کور کې خخ کو خپلوان رونه بچي یا پلار غوړه تاسو کوي نو وته چې اور اغله د ډوډۍ خوړې د درغله په موږ څه شکو کې دې سړي خبره واورېده دله هغه کټ په کوسه کې دا ډوډۍ کې مو د ډوډۍ و تاسو درسوي دا کوسه کې کوم ځای په دې کې ولا کټ سم کړی دی بیت الله خلیو صادر مادر شولې تو خبره ودلی دایمه په کټ کې ناستله خو دې کله کوټې د نشین دی چې کوسې لته نو کوسې ته تعالی د بهر نه نو دوتو ایسلار نه د کور نه یاره اغسته دې دغه توخته توتا اکور کې توتو او د دې کور والا یو ځای وقتل او بخورلا پټو بکول لته د شپې راغله استره سومانو هغه چې تنه د کور هغه د بهر نه تعالی کړو چې دراشن سبا دې ته ورته کوم او تعالی وکلاو کوم دنه کور تراشم هغه چې تعالی کلاو کړی نه په کوڅه کې کټ پرو خمدیدار هغه د کوي چې د دوس کور دنه ده او به خستره سومانو په کټ کو د شوې دا پلار او د امور اغلی چاړې تی رکھ راغله اتیارو نو په تیار کې دا خپل دی اعلان کړی دی خو کې میلمه ده جیب ولرلو په جیب کې پیسې نشته د بالغ د لاندې یو پیسې نشته خوان دې خط وي چې تور څه دا ټین را دیواره چوغورو هغه د بجلی خو نه وي یغي دیوره وړي دا کتلی خپل دی اعلان کړی نو چې جوړ غوای هراجم کرغلان راغلو زموږ دی اعلان کړ ګاونډیان را ټول شور مور جوړ شو خلک ډیر افسوس کې ساره رپورټ وکړ پولیس ته چې موږ کرغلان راغلو دغه معلوم وړو زیرا رمالال حلال کړی پولیس را هغه غذا نه کو د کوزې تر دې پور سره پاتې دا وغیرہ او غنا ګونه دا خلک را جمع شوه
आवाज چې تاندار زده تغل خیمه چې د چا لار کړي حکومت حفاظت راکړي انده چا پیرو دا چا وي چا دي چې بره کتري دې نه ته بتوت کې یره کوشته څه کې هغه ته اصل خبردار ته دې زما د مرګ بندوبست کړو ما ته پیسې وي او د دې يرنه اته دروازه بار نه بند نو زه ته نشم زه توت کې نه سم دی زی راغه په خپل حلال کې پیسو د پاره ولکن شبه له چاله جوړ کړو عیسی اسلام ته او یو جمالګر خپل لکه دا ګوندل والو چې چاله جوړ کړو د ملمته او یو خپل زیاده د الله کار دی دارنګ یو واقع بلنه یو فقیر وبګردید سوال به کو نو یو کور بعد کور ولداتي چې هغه نه خپل ورکه او الان کې فقیر د کور کې ورکه نو ورکه مور کوله خیر نه قراتل ماټل نه پکاره بیزتی نه پکاره یو فقیر نو هغه براته یو کور والو نه هغه ویردن خدان خلاصول غوړ داسه خربچ روزانه راځي سوال نه کوي چې غوي پکوسو کې هغه ول یو دوه پراټي پخ کړی دي اب کې زهر چوری وتا د چې هغه غسی فقیر یو زمه مخزه بز سکوما هغه غسی په دغه کې چوری پغه پر څه چوتا جوړه کې او روان شوی دی پلار چې دی یو دوه لکانو د دې کور والو دوه بچو یې تل وخکار لا نو ډېر ستړي شوم او بشوم چې راځه د فقیر باچا سنشته د خوراک نه فقیران بعد فقیران ودا شان چاخه خلګي ایو ته بچي وداد په پراټي چا راکړی مې خدا او یو زیمه ما بس طلب کور ته تاسو خو خیر زبا منګله الله بل ځان سبب اجي پراټي فوړلې دي نو په دا باندې مړ شي دي فقیر یان اجازه چلو شه خلق راځي مشه دې نو غوي داولي ته ته دغه شان چلو شه پولیس راغله ودا دو پراټي مال او کور ول راکړي او هغه ما څنګه وي دا ماشومان لکه ځوانان دی راغلو د ښکار راتل ستړي شو بشو نو ماته فقیر باچا خوراک سنشته نو ماته دغه دو پراټي یو دواړه مې دا ورکړه دواړه یو خړې وی کم کور درکوي راځي چې را د اک کور والو چې کم د کوم دا بچو ولکن شو نو چالي جوړو فقیر ته وی وجل خپل ځام دا کیږي بیا وما طلبوه نه پسوله کړو غلره ولکن شبه لهم لیکن مشتبه کړ شو د لپاره دا واقعیا د قتل عیسی علی السلام چرمنګ عیسی علی السلام وجه خپل ملګری موجله وان الذين اختلفوا فيه اقنا کسان چې اختلاف کړي په بار د قتل عیسی علی السلام کې چرم وجله ده کو ژوندې ده لفي شک منه خامخا په شک منه د قران نه اې د قران نه په شک قران کریم وایي هغه ژوندې ده نه هغه مړ ده اوس به انسان وایي هغه مړ ده انسان ته په چا مړ کړي تا چې هغه د الله بچي ده مخکې صورت کې د شو مکرو مکر الله انسان تدبیر دا يهوديان تدبیر کا د مرګ او مکر الله الله تدبیر کا بچا والله خير الماکرین اته هغه تدبیر کو يهودو کنه د وجل داغه نو الله چې د تدبیر کو الله ته موج نه زی وجنه ما الله داغه د وجد د بچکول تدبیر کو واشه مکه صورت کې تیر شو تاسو لستي و نو دارنګه وإن الذين اختلفوا فيه يقنا قطعا چې اختلاف کړي په فقط عیسی علیه السلام کې جرا من خپل ملګری وجلې کې عیسی علیه السلام وجلې یا يهود عیسی علیه السلام وجلې کې بل څوک وجلې لفي شک منه خامخا په شک کې دي منو د قران نه د قران مضمون نه مانی وما لهم به من علم نشدل پدې قتل عیسی زمان سے دلیل الا تبع الظن مگر روان دی ګمان پسې وما قتلوه یقینا ان دې وجل عیسی السلام وجل یقیني سره وما قتلوه بقتل یقینا نه دې وجل عیسی السلام وجل یقیني سره یقیني نشي شک دې بر رفع الله علیه بلکہ پورته کړی عیسی علیہ السلام له الله ځان تا مکه تیر شو
وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا. کم آیات ہے؟ 53 مخی صورت کے. بل رفع اللہ علیہ، بلکہ پورتا کڑے عیسیٰ علیہ السلام را اللہ دان تھا جواندے، اس ہم جواندے دے. عیسیٰ علیہ السلام سور عمر شو دا 33 سال خطر ہوا، او تقریباً دا عیسوی دا عیسوی دا اگر پیدائش تے عیسیٰ علیہ السلام دا پیدائش سر دا عیسوی لگو لے دا 2000 سوام دے 2021. مطلب دا چې تقریباً 2 کم 2 کال داغه دبر یا 2 کال وشو او 2 کال او 3 زور عمر سے داغه 2033 سال نه په بوډای اب سم اعلان کړ الله وی چراشي اندر دا بوډا کیږي بیا دلته بوډا کیږي په دنیا کې نه اتر کې دا هغه د دې روس کې فرق دی دا هغه د روسیا د دې د 0 کالو برابر ده. ناغه مطلب چې هغه صرف 2 ورځې دا ژوند زیات شه بس هغه کشان ځوان دی چې را کوزيږي با په دمشق کې برا کوزيږي په مسجد عموي غالبا هغه سه مناره ما کته دغه جمعه مسجد عموي پایګه صلاح الدین ایوب رحمت الله علیه قبر هم ده او پکې زکریا صاحب د یحیی صاحب د خبرونو پکې شوبغه زکریا صاحب قبر په میراب ته مخامخ ده مسجد عموي ولا اورن چې پر اختیاري کې دروغ دي خو هغه پکې دي او د سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت الله قبر په هغه کې بهر ده. نو په دغه جمعات کې به راګدام د عموي سلطنت والا جوړ کړل لوی جمعات د خپل په هغه زمانہ کې ډیر شاندار او اوس خیر زور ده. نو بای به راګديږي او دا سر وخته به دا ګورګوتي او وبوته بهيږي تبا چې لامبلي چې راګديږي ځوان به خمدار برفع الله الیه بلکې پورته کړی د الله ځان ته ژوندې وکان لوعد. اوس موږ وایو عیسایان اته د عیسایانو یهودیان دي دشمنان کومنګا موږ د عیسی علیه السلام بد ویلي چرته موږ کزاته کړی د يهودو سره موږ کړی څه لګا په بنو قریظه کې بنو نذیر کې او په خیبر کې بیا یې نواز نو یهود سره مسلمانانو چرته زیاته ده څوک نشي ویلې چې موږ یې سره زیاته کړی بلکې بیا موږ همیشه د يهودو دفاع کړو مسلمانانو بلکې مسلمانانو بچکول د عیسایانو بوجل د کوي د پیغمبر وجل عیسایانو خدا عقیده وا چې عیسی رسول دی وي اوسم دغه عقیده ده. نو عیسایانو ټول ورته وجل دي کاغه په جرمني کې دی که په نور ملکونو دی مسلمانانو چې دوی ته ضرر نه کړی يهود سره يهود ته دا پته ده خو عیسایان دا سرامیان دي چې دی استعمالي هغه ته وایي چې تاسو خرابې د مسلمانانو او موږ ته چې ډیر حرامیان دي چې قرآن کریم ودای رحمتونه ذکر دي يهوديانو عیسایان ډیر دي ذکر کړي او دغه نقطې باندې موږ دوه کوي عیسایانو نو موږ هغه یړم کړیو په منځ کې دی مزه اخلي کې ټول دی جګړه ټول موږ سره عیسایانو کړی که په فلسطین کې دی که په بیت المقدس زموږ ټول جګړه عیسایانو سره راغله اوس هغه دې ته صلیبي جنگونه وي مسلمانانو د عیسایانو مې سره جګړه راغلي او د عیسایانو د يهوديان جګړه راغلي زمونږ د يهوديانو هیڅ جګړه چاته راغلي بیر نبی اسلام د زمانې نه هغه یو دوه درې ځای کې هغه د هغه د بدعادای د وجه چې اې مسلمانانو سره زیاته مې ته کړو په هغه باندې نبی اسلام له سزا ورکړو. برفع الله الیه بلکې پورته کړ د الله ځان ته وکان لو عزیز حکیمه او دی الله غالب خواند حکمت وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ حدیث د اهل کتاب نه وتن الا لَؤْمِنَ النبي مگر خامخا ایمان وروړي په عیسی علیه السلام باندې قبل موت مکه د مرګ دا نه مطلب دا دی عیسی الله ژوند دی چې را کوشي نو کله د مانه کمالي کتاب به ټول په عیسی باندې ایمان راړي یا لَؤْمِنَ النبي به کې ضمیر نبی علیه السلام او نشته دی او تندالي کتابونه
الا لا يؤمن النبي ورخام ایمان دوڑی پر پیغمبر اسلام باندې یا پر قرآن باندې قبل موت مکه مرد خپلنا چې کله امری د مر وخت ایمان راوړ بیا هغه څه فائدہ شو د مر وخت وایي چې لکه فرعون باچا ایمان تو انه لا اله الا الذي امن به بنو اسرائيل وانا من المسلمين بیا څه فائدہ شو سورۃ یونس آیت نمبر 90 کې براشي ایمان خو هغه مقبول چې سړی تلا د مرګ علامات نه راغلي پورا نو توبه هم قبليږي او ایمان وراړي شي بیا خو ایمان نه قبليږي نو دوی معنا دا یا دوی معنا درېما ومن اهل کتاب نشته ده د کتاب نه وتا الا لمن النبي مگر ایمان بری پر پیغمبر اسلام باندې مخکې د مرګ د پیغمبر اسلام نه نو هغه وخت کې دا معنی ټیکي د ایمان خو نه راو نبی اسلام باندې او څو کسان راوړو دا دوه معنی ټیکي دي شي یو معنی مگر ایمان بری پر عیسی علیه السلام باندې مخکې د مرګ د عیسی علیه السلام نه او دوی معنی مگر ایمان بری پر پیغمبر اسلام باندې مخکې د مرګ خپل نه نو درېم معنی بل ټیکي دي شي مگر ایمان داری پدی عیسی علیہ السلام باندې مخکې د مرګ خپلنا کله چې مری بیا به عیسی علیہ السلام هغه تعلیمات ومني چې هغه عیسی علیہ السلام وتعالی چې یا بنی اسرائیل د معنا بعد پیغمبر اسمه احمد دغه نوم به احمدی هغه تاسو ایمان راوړي نو بیا به د عیسی علیہ السلام خبرو باندې دا مانم کې کېدې شي معنی به نورم ډیر دي خدا وګدیږي څه خبره و یوم القیامت افراد قیامت شیبدا عیسی علیہ السلام په دی باندې گواه یا شیبدا محمد صلی الله په دی باندې گواه او بظلم من الذين هادو پس عبد زیاتی دا کسانو چې ودیان دي حرام کړو موږ پای باندې پاکیزه خوراکونه چې راو د لپاره اگر د اوخ واخه یا د اوخ فای وغیرہ سورۃ آل عمران کې دیر شو پوښه كل طعام كان حلا لبني اسرائيل الا ما حرم اسرائيل على نفسه من قبل ان تنزل التوراة یعقوب علیہ السلام بیمار شو نو څوک طبيب وته چې د اوخ واخه نه خوري د اوخ فای به نه خوري هغه نه خورل لکه نن سبا سړی شوګر ډاکټر ته ته دا ریجی با نخوره تا با چینی مینی نخوره نو بچوی بیچ دادن بابا باندې حرام نی دی اگه با نخوره منگه با نخوره الان که ای با نخوره چا بنده کرده نوی یو دا واجه چی یعقوب ارسان پدان باندې بند کرو دو وجه دا مرض نا دو وجه دا طبیب نا یا دا سوک دا وی چی اگه دا منخ تکڑوا چی که اللہ دا دی خکرما دا با چی که ما تا که محبوب شیان دی با نخورم یعقوب علیہ السلام ټول کې محبوب شه دوغ وهوا ادوغ پيو دای په ځان باندې بند آرام نه باندې کړ نو دایما نه خړل نو دایما هغه نه خړل وفاب ظلم من الذين ظلم داو فصاب ظلم دا کسانو هادو چودیان دي حرمنا بند کړو مونږه په دې باندې طیبات پاکیزه خوراکونه چې راو دوی د فارا په تورات کې راو لګل چې نه بخوري نور او به سات ایمان سبیل الله اپ داو د باندول دی نو دا په سیم الزام شو دولسم الزام و به سات ایمان سبیل الله په داو باندول دی خلق الله کتاب نا کثیر ډیر الله دا د ارسم الزام واغ مربا وثاب دا سود سود لرا دا سم دیا سوارسم الزام وقد وانو حال دا چې من نکړی شو د دینا واخر مربا وثاب دا سود سود لرا وقد نو پتہ در من نکړی شو د دینا په تورات کې د سود ممانعت دیغه اخلی اخری واکرم اموال الناس اپتاو د خړو د مالونو د خلکو بل باطل په باطل تر په دین فروشای دا څه الزام شو پینداسم شو دا پینځل الزامونه په وکړه الزامي جوابونه
واکرم اموال الناس او فضاب د خړو دی مولا د خلقو د امیانو لکه رست راځي مخکې تیر سورۃ آل عمران 75 کې ورشالتم تیر شو ومن اهل الكتاب من انت امنه بقنطار وديلك ومن من انت امنه بدينار لا وديلك او روپے ورکه نه درکې الا ما انت عليه قائما انکو بسره مې شو لاړې غواړې ته ذلك بانهم قالوا ليس علينا في الامين السبيل وای من باندې ګنا نشي کدامیانو ما بنګ رنګ خوړه او د مولا دی وای د امام چې څنګه وخوړ ټیک دی پچال والا رسوم راضی سورۃ توبہ 34 کی یا الذین آمنوا لا تک یا الذین آمنوا ان كثير من الاحبار والرهبان لا ياكلون اموال الناس بالباطل ایمان والو ډیر د مولیانو ډیر د پیرانو خوري مولا د خلکو په غلط طریقو او یسدون سبیل الله د کتابونو خلق باندې له شپاړو سلوم په کار دي دا دغه هغه پلیتای ذکر کوي مونږ ته هغه دیو چې ذل شو خار شو اے مسلمانانو کته د داسې بدون پتا د ګمراه تاسو يهوديان بیا واخذ مربا فصاب دا سود سود لرا او حال دا چې منا کړی شي دی سود نه په خوا موسم واکل اموال الناس او فصاب د خړو د مالون د خلق بالباطل په باطل طریقو لکه اوس په باطل طریقو په مودي خوري په تقریبا خوري په قران خلوان خوري په دمي خوري په تعویذ خوري په هر یو شبانه خوري دا الله رضا له ایس عمل نشته ایس عمل واتنا للکافر من عذاب الیم یو کتاب دے دا تا دغه هغه نت نه کنه نت نو کنه تنو خلاص الافقار فی تحریم اجرت قرآن دا شانس نومې ده ما د هغه کړه ده سکین کړه ده او بیا یې چاپ کړو ډېر پیسې په یو کتاب باندې راځي په یو کتاب سور راځي وسو 600 روپے خو بیا هغه ما وکړه لګونه کې او سو پانه اوس نن مې وکړه الانګه ما دا کړو شای کړو ما پریخو او دا هغه کوشش وکړه نه اس 300 کو 700 پیر ډیر مزیدار دی ما لوګو نو کته دا ډیر خپل کتاب دی پرې باندې دا زمونږ یو ملګری عبد الجبار رینوم دی یو عبد الجبار با جوړو والا د مولانا صاحب خسړې خدای خو دا نرم غونه دی او دکه د بلوچستان دی هغه کتاب لیکل مولانا سین چمړي خدا هغه مرشه دی ا کتابونه شته دا غرور ما سره تر اغله محموده کې نو ماته نشته الته زموږ ملګری دی نه ته ما وی ما دا کتابونه راغور چې ار سوري نو په پیسې در هغه ویشته بیا وی نشته ولا چې چاته بیا وی چې مور کوي ولا هډر خ کتاب دی پښتو کې لیکل نه بعد ټیک خدا غیدا چې موږ پاینه په خو بار هر ډیر خې لیکل په پینځه دغه کې لیکل دی بابونو کې اول باب کې د قران آیاتونو باندې کوي په دویم باب کې بیا په احادیث او سره بیا په دریم باب کې د صحابه په اقوال دا په طریقه باندې بیا فقها په اقوال باندې دا په دې طریقه باندې اندرت کوي او بیا د مفسرین په اقوال باندې ډیر خپل کتاب سم برابر کړی دا اجرتيان واکرم اموال الناس او فضاد خړو د مالون د خلق رب الباطل په باطل طریقو سره واتنا للکافرین او درګه منګه د فار کافرانو دینه عذاب نالیم عذاب درناک د يهودو زواجر پوره شو او د دې نه دا تتمه بیانې د صورت د پدې کې بیان د مقاصد اربعه چې مطلب دا سورۃ چې د امور بیان شو د اصلاح د معاشري دا څه چې دا غره صرف د اصول د پاره دي دغه به ذات مقصود نه دي اصل کې دا معاشره سمول د دې لپاره چې دا اصول اربعه مقاصد اربعه چې دا په دنیا کې خارج شي که jihad د کدار هم دي د لپاره دي
لیکن راسخون لیکن اکلک خلق فی العلم پہ علم کے منہوں دے یہودنا والمؤمن ایمان والا. یہ مطلب ہے کہ یہودوں کے بعد خلق و راسخون فی العلم اب مومنانوں کے بعد خلق خی خدا غا مومنانو چې کوم دي د هغه د خوالي صفاتون ذکر کوي تش ایمان نه یو دا چې ایمان به مان لیک ایمان پر اوړي پاک کتاب چرا لګل شتا تا دا یو ایمان بالکتاب وباوند من قبل ابا کتاب چرا لګل شي پاکستان والمقيمين الصلاه او جار کون کې بيدمون والموتون الزکات اور کون کې بيد زکات والمؤمن بالله ایمان پر اوړي الله باندې دا وړمبه اصل والیوم الاخر اپرسونا دا سلورم اصل اولئک تن اوتی مجرا عظیما دا کسان تر چور وغلی ته اجر لوی دته ایمان بالقران اول کو الګ ایمان بالله ډو بیره ایمان بالله ډو بیره ایمان برسول دیم دے بیا ایمان بالکتاب دریم دے ایمان بالاخره سلورم دے اصول مقادر با چکم دی ودته ایمان بالله بالکتاب یؤمن بما الیک دړو بیک اشاره دی چې قرآن دی نی ویل ته پر نور اصول نشه نه په توحید پوی دی شي نه پر رسالت پوی دی شي نه ایمان دی په آخرت ټکی دی شي رومبه شه دار اول به قرآن زکه چې قرآن دی زکه نو په دې مقاصد باندې پیغام دا اشاره درې اصول ذکر کړه ایمان بالله ایمان بالکتاب ایمان بالاخره اوس په دې بل آیت ورته هغه دویم اصل چې ایمان بالرسول ان اوحینا الیکا بشک وحی کړه تا ته کما اوحینا الی نوح لکه څنګه چې وحی کړه موږ نوح علیہ السلام ته پیغمبرانو ته پدانا او وحی کړه ابراهیم علیہ السلام ته اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام ته اولاد یعقوب علیہ السلام ته او عیسی علیہ السلام ته ایوب علیہ السلام ته او یونس علیہ السلام ته هارون علیہ السلام ته سلیمان علیہ السلام ته واتنا داود زبورا اور کړه موږ داود علیہ السلام له زبور دی دا کې شوبر اغلا چې دا څه ولونه چې نو حنا الیک کما حنا الی آدم نوح علیہ السلام د آدم اسلام په لسم پوش کراغله دي د نمخ ډیر پیغمبران نور راغلي دي لکه شیس علیہ السلام د ادریس علیہ السلام نور بلا شي د پوره مت معلومات نشته په قران کې داغه د ادریس علیہ السلام ذکر دی نور ځا نشته په دې دا کې واحد د نبی اسلام د وحی مشابهت وکړه د نوح علیہ السلام د وحی سره نو بعد خلکو دا شوبره غلې و چې نوح علیہ السلام آدم علیہ السلام پیغمبر نو نوح علیہ السلام نو مخکې پیغمبرانو نه دا مطلب نه دی اصل کې احادیثو کې کوم راځي بخاری شریف کې بابو کیف کان بدء الوحی دا باب د پدې چې وحی څنګه شروع شو هغه دا آیت لومبه ذکر دي ان وحینا الیک کما وحینا الی نوح والنبی اشاره دې دوه قسمه پیغمبري ده الله چې پیغمبرانو لري په دوه طریقې باندې بعض را لګلو چې هغه صرف امر بالمعروف باندې لکه آدم علیہ السلام یا آدم اسلام نه تر نوح علیہ السلام چې سورو کشیس علیہ السلام او ادریس علیہ السلام او بلو ډیر پیغمبران راغلي په مینس کې وا الله نه ذکر کړی نو دا هغه ټول کار ته امر بالمعروف صرف ځکه منکر وډا نور منکرات خو لګ لکه موږ نو کول یا روجین نه ولګل دا خو خو لیکن غټ منکر چې شرکو هغه نو غټ منکر چې شرکو هغه د نوح علیہ السلام په زمانه کې شروع شو د نوح علیہ السلام نه لګ مخ کې هغه 15 کسان وسع يعوذ يوق او نصر کوم چې سورته نوح 29 مبارک آیت نمبر 23 کې وقال لا تذرنا الهاتكم ولا تذرنا ود ولا سوا ولا يوق ويغوث ونصر هغه 15 باباګان دا 15 باباګان پیدا شو او خلکو دا پیران نیکان خلقو ځکه امام بخاری ذکر کړی دی چې کان او رجال صالحین من قوم نوح علیہ السلام دا 15 کسان د نوح علیہ السلام د قوم نیکان خلق نو کله چې هغه مړ شو نو شیطان راغلی خلقو ته ویلی دی چې تاسو جو خبره ما باغانو په دیواو کنه وی خپه کوي د دین مشران زمونږه اني کله دا شکلون جوړ کوم خبرنی غوي دا بخوشي نو ټول ذکر کړی
تفسیرون ټول ذکر کړي او دارنګه امام بخاری ذکر کړي چې شیطان دای شکل جوړ کړی یا په دیوال باندې یا په ګټه باندې یا د خټې نه یا د لرګي نه تر جوړ کړی. امام بخاری لیکلی دی نور لیکي چې دغه خلکو چې دا که موجود دغه زمانہ کې ناغي کې لګ علم وو ناغي داغي عبادت نه کړه پیندو باباګانو صرف قتل به وتا او خوشاله دلوا. لیکن کله چې وی علم کم شو نو بیا شیطان راغله د یو نیک سړی په شکل کې خلکو ته تاسو عبادت ول نه کوي یوه د چا عبادت کوو وساز مشران چې بچا کوي ول چا کو وی دی پیندو باباګانو وکړو نو په عبادت شروع شو د پیندو باباګانو وسوا یعوذ او نصر دای په شکل نه هو نو دا کو کله نوح علی السلام راولې دای په داغي پرد کې نوح علیہ السلام نو بیا پیغمبر دا پرد شرک راغله مطلب چې پیغمبره ته صرف امر بالمعروف باندې کې خبره باندې کې ته فکرت شرکم کې د نوح علیہ السلام رسول سور پیغمبر راغلی هغه پرد شرک راغلی د زند ایمان کلمه کې اول لا اله نشته بل حجر اول رد شرک بیا الا الله بیا اثبات توحید لا اله نشته بل حاجت روا رد شرک الا الله مگر الله شته اله مطلب لا اله تر رد شرک الا الله تر اثبات توحید کلمه د نهي او د اثبات دي ته لا اله الا الله نو زمونږ د ایمان کلمه کې لا اله الا الله اول صفائی ده او بیا ورپسې تدین ده بیا تحلی ده اول تخلی ده بیا تحلیه ده مزین کول دي. نو کوم خلک چې وایي چې موږ به تشمر بالمعروف کوو واته نوح علیہ السلام مخکې په پیغمبرانو سره ایمان ده که نوح علیہ السلام وروسته په پیغمبرانو ایمان ده که نوح علیہ السلام وروسته په ایمان په پیغمبرانو په هغه کې رد منکر لازم ده او بلکې په امر بالمعروف باندې الله ملک نه تباہ کړي پرد منکر په پر خودو باندې په امر بالمعروف په پر خودو باندې الله نه تباہ کړي چرته نشته قران کې لیکن پرد منکر په پر خودو باندې الله ملک تباہ کړي. اور په دې صورت کې هم راشي لګو ګورې آیت نمبر غالبا 68 دی 8 داشن سره کار 78 دی سره او 78 لوئن الذين كفروا من بني اسرائيل فلا کریشو دیا کسان چې کافران دي بني اسرائیل نه بني اسرائیل مسلمانان کافران وته ورغلي چې رد منکر نه کوه خیالو کوي آیات کفرو هغه چاته وي چې هغه رد منکر نه وګوري آیات ته لوئن الذين كفروا فلا کریشو دیا کسان چې کافران دي بني اسرائیل نه پجبه دي داوود سره دي عیسی سره د مریم ذالک بما عصوا دا لعنت په دی باندې پتاب دا چې دینا پرمان نکړه دا الله ماته نه بیان وره وکانو یعتدون او دې د حد نه تیرې کون کی دو کار کول بما عصوا رد منکر په خپل نه کو وکانو یعتدون او دې د زیاته کون کی چې چا برد منکر کو دای خلاف به کو لګنو سبا ګوري کنه خپل رد نه کوي چې بل څوک کوي هغه خلاف شروع کی اوس بل بیمانو لخکاری پورا هغه کفر داره کانو دی لا تنهون عن المنکر او دی چې نه بنا کول خلق ده خلاف شریعت کارونه شرکیات کفرات فعلون کول بخلق غیلرا لبئس ما كانوا يفعلون خامخا بد ده عاجزی کون کی مدارک په باندې کې فی دلیلون علی ان ترک النهی عن المنکر من العظائم پدې آیت کې دلیل دی چې رد منکر پر خودل چې کوي دا د غټ ګناونه دي من العظائم بیا وایي هي د قتل زنانه غټ ګناه دي بیا وی فیا حسرتا علی العباد عباد المسلمین هاي افسوس په بندگان مسلمانانو باندې فی اعراض معنه چې غیدا کار پری خروس مسلمانان رد منکر پری خره خواږه سنت میټي سنت میټي سنتون راوباسي او تارخن راوباسي او تارخو خلق خفقيږي بیا څوک څور کوي نه میټي سنت نبی اسلام کی بریلیان وي
نو زمونږ دی میټي میټي را واغشتل بریلانو سره دی میټي میټي سنت دی. هغه حدیث کې چې راځي چې من تمسک بسنتي عند فساد امتي فلو اجر 100 شهید. چا چې مونږ له ګولې زما په یو سنت عند فساد امت چې هغه په وخت فساد امت کې چې امت هغه پریخي بي او دې په هغه عمل شروع کی اندل سلو شهیدان دغه ده ثواب ده. هغه دک سنت د خلکو پریخي نه کوي او ته وکي هغه جاری کرتا د سر شهیدان ثواب ذکرې چې په دې کې د مرګ خطر او میټي میټي تونو کو د مرګ خطر نشته. خواغو فناته او بس کا تخیلات کا بسم الله بوا نو درسو ثواب شو. یو د پناسه سنت ادا کا دیم د بیا قبلی تر مخ دیم سنت نو دریم د بسم الله وې نو سلورم سنت سو شو درې شو کسلو عربیا دې چې بیا چې ګوټو کو بیا ګوټو دا بل سنت چې بیا په دویم ګوټو کو دا بل په یو ځای کو سو سنت ته راکړه او جنت ته بده. هغه دغه نه دی دغه نه دی دا هغه دغه دی دا نه زبا چې بغمنو کې خلک خرافات کوي یا بخادو او ته په دې راتو کې او بل غټ سنت د نبی اسلام قران کریم دی. قران کریم بیانول دا د نبی اسلام غټ سنت په ټول کې دا دی. زما په خیال دار استاد په خیال نیم خبره زما په خیال غټ سنت د نبی اسلام ټول کې سره د الله کتاب بیانول د دې نه غټ سنت بل نشته. دا کان خلق القرآن د نبی اسلام اخلاق دو قرآن بیانول عائشہ رضی الله عنها. نو نن هغه چې څوک دا هغه سل شهیدان هغه اجر هغه چې قرآن بیان دا ټول کوچ سنت ده میټي میټي سنت میټي میټي سنتونه دا اوکې هغه پیغمبرانو په میشن کې هغه رد منکر نو رد منکر فرض ده. امر بالمعروف کله فرض وی او کله واجب او کله سنت کله مستحبی لیکن امر نهی عن منکر دا فرض په هر حالت کې د خپل طاقت مطابق. امر بالمعروف فرض او فرض سری ته نه فرض ده سنت او فرض نه سنت ده واجب او فرض واجب ده مستحب او فرض بل توای نو مستحب ده. لیکن رد منکر فرض ده د خپل طاقت مطابق. ہر منکر چې ده ناروا که شرک ده که بدعت ده که داغي رد کو لا فرض ده د خپل طاقت لکه من را منکم منکرن چا چولت تا نه خلاف شریعت کار فلیغیر بیدی نو دبا لازم دی لام د تاکید ده دبا لازم دی چې ده داغي رد کی اگر وان کی پلاتونه باندې که طاقت وکنو فلم ساده که طاقت لا تنو فبی لسانی پس جبدی رد کی پہلے میں سے کدا طاقت انو فبقلبی تو پڑھ کو دے تو بد وہی کنا وذالک اضغف پڑھ کے بد وہی تے نکینی او دا کمزور ایمان دے بیا بل حدیث اور پسید مسلم شریف حدیث داغی اور پسید حدیث را دی اور پسید حدیث کی آخری جملی دا دی ولیس وراء ذالک من الایمان حبۃ حردل د دې رستو د ګوري د دانیم ر ایمانونه پاتې کیږي. رد منکر دا فرض د پر مسلمان باندې هغه طاقت خود کچر بادشاہ نه پتا فرض چې پټول ملک جبرن په زور باندې صورت جاری کې خو موږ بادشاہ نه کمزور خلک یو نو موږ کې بیا چې کوم علما دي به فرض په خلی باندې رد کی دي نه باندې ریږي امامتي به ملال شو چا دې باندې راکې ګوره دا ایمان بیا کنه ایمانو دي او دریم امیان دي امیان نه په لاس باندې کول شي او نه په جواب ویل شي ته پړ کو به بد وای کړ بلتی تا نو ایمان به بچي ګر ایمان نه بچ کیږي. نو د نوح علیه السلام نو کې سورۃ پیغمبرانو هغه پرد منکر نو پرد هغه په امر بالمعروف و دیو جن نبی اسلام ته وای تشبیه کړ نوح علیه السلام وای سره ان وحینا الیک ما وحینا الی نوح بشک موږ وای کړه تا لکه څنګه وای کړو موږ نوح علیه السلام ته پیغمبرانو ته پس داغه نه رسول سور پیغمبر ټول پرد د منکر راغلي دي اغین غدا دي وحینا الی ابراهیم وای کړو موږ ابراهیم السلام ته اسماعیل السلام اسحاق السلام یعقوب السلام ته اولاد یعقوب السلام ته عیسی علیہ السلام ته ایوب السلام یونس السلام هارون السلام ته سلیمان السلام ته ورکړو موږ داود السلام له زبور د نور پیغمبرانو د کتاب نه وانه غوښته
داود اسلام د کتاب نه واغ زبور د دوه جنا یو خدای داود اسلام پیغمبر نه منو نه دی اته نه داود زبور ک پیغمبر نه ما بل کتاب نو ورکړو دوی مغه زبور د الله کتاب نه منو ودا د الله کتاب دا د کیسې دي دا د شعرونه دی ویم نالوی نه دا زبور زما کتاب دی خانه ورسولنا او ډیر پیغمبران دي قد قصصنا عليك من قبل فذكر بیان کړی منګه په دیله پتا باندې مخ کې ورسولنا نور پیغمبران چې نه بیان کړی منګه دیله پتا باندې ډیر نه دی بیان شوی قران کې خو 25 26 راځي حدیث کې بس شپږ نور راغلي اب باقي خو سو کوئی 1,24,000 سو کوئی کم دی سو کوئی زیاد دی اللہ تے پورا پتہ رہا وکلم اللہ موسیٰ تکلیما خبر کرو اللہ تعالی موسیٰ ازام بیا خبر پخپلا خبر تکلیما دا فعل تاکید پا مفعول مطلق سره کرے دے ذکا بعد خلقو اداوتا دا انہیں نا خبر شوئی نا خپلو تر اللہ خبر کرے انہیں خبر نہیں کرے اللہ پخپلا ڈائریکٹ خبر کرے موسیٰ ازام تکلیما ذکر د فعل د کلمه تاکید وکړه په فعل مفعول مطلق سره تکلیما د مفعول مطلق درې دغه وی فائدې یو د ایصال د فعل کیږي فاعل ته بنفسه یې په خپل کړي بل تکرار د فعل ته بیا یو دلیل نه کړي او درې پورا خبره وته کړي ورسولنا معتزله وی دا یو ته دغه نه خبر شي خدای او تر ډایرکټ نه دی کړی دا خدای او تر ډایرکټ خبر کړی رسولنا را لګل به پیغمبران مبشرین دي اور کوم کې مانون کوتا ایر اور کوم کې نه مانون کوتا مطلب بیان کړو چې چا و ما ته به مبارک شه د الله دوست شي اچې به نه مانه چې به نه مانله دوی به تباہ شوی لکه نن وغال دی منگو با مبارک شئی لکه تاسو دا اللہ کتاب تکینا تا مبارک شئی دا اللہ دوستان شوی اچھے نمانی منگو غرق شوی تباہ شوی کم بختان تباہ برباد شوی قرآن نمانی رسولانا رارگل با اللہ پیغمبران زیر اور کون کی منون کولا دا اللہ کتاب منگو کتا گورا کنا کم دا راغل مردار چاپی را گورے راغله قران له چاپی را ګوري دغه ملاو کړه خلکو را رابطي کوي کته ګور ټول رسولنا راغل با الله پیغمبران ارض رسولان مبشرین دي اور کون کی مانون کو د پس د بیان نا ایر اور کون کی مانون کو د پس د بیان نا اوس علت ارسال رسول علت ارسال رسول اللہ صلی پیغمبر را لګل لئلا کل للناس علی الله حجه دے بات نشی د پار خلق په الله باندې دلیل او بهانه پد پیغمبرانو لګل بعد ارسال رسول زکه بیا بداوی چې الله موږ پیغمبر را لګل او کنه نو چې باندې ولا خط بکم اته الله ته پدوا چې ابو جهل بې ایمان لري کاغه د شل پیغمبران لګل غنه معنا او د با شیبه بې ایمان الله ته معلوم نن چې کوم خلک قران منکر الله ته یو معلوم د مور په خېړه کې ارچا لیکلي شوی دي څلور خبره یو د عمر یو د رزق یو د عمل چې ودا دا کوي زما مستاون د بلو ما الله دا پدا ولا په تقدیر لیکل شي او په تقدیر باندې الله پاک جهنم یا جنت نور کوي دا لیکل شي د بدا کوي نو چې وکي دا کارونه په قیامت کې د باندې شي کول چرمات نور راغلي الله ته پدو د ابو جهل به ایمانه جانن ثوا په خور کې چې کوم د قران منکرین دي الله ته یو معلوم دی یو ته معلوم دی خدای په حجت قائم کو زماغونه سړی یا زما د شاګردانو په شکل کې یو معصوم یا یو زنانه چې بیان وکړي چې قیامت کې دا ونه چې موږ ته چا ویلي دي لکه سورته طه وګورئ آیت نمبر 134 یوصل سلور درشو
یو سلسلور دے ولو انا لگنا بعذاب قبلی اگر منگ ہلاک کرے ہوئے دی لرا دے مکی والا ولا پہ عذاب ترا مخد قرآن نا مخد پیغمبرنا لقالو خامخا بالبدئی ربنا وربنا لولا ارسلت الینا رسولنا ولی نرا لے کہ منگتے پیغمبر چھ منگتے بیان کرو ساری کتاب فنتبع آیاتک من قبل ان نذل واخناسا منگو تابعاری کرو دا آیاتون استا مخد ذلہ کے دو دمگنا مخد شرم دو دمگنا دا بانا بے کولا نا اللہ اتمو تولی گلے رسولنا رالی گل با اللہ پیغمبران اسم رالی پیغمبران رالی پیغمبران وارسان پیدا کرد پیغمبران قرآن بیان نہیں ہوتا گل بہار کی پا پنجپیر کی پا نور کلو کی پا دور دانو کی پا دیخور کی چار سادہ کی زم ملگری بیان دی لگیا کئی تو قرآن بیان کئی توحید بیان رد شرک کئی تو صدا پارا رسولان رالی گل با اللہ پیغمبران دیر اور کون کو من کتا پس بیاننا دالا دی کتاب او یر اور کون کی نمن کتا پس بیاننا لیاللہ کن لناس اللہ حجا دفار چنشی دفار دخل کپا اللہ بان دلیل بانا پس پیغمبران دلی گلنا چی داونوئی وکان اللہ عزیزا حکیما ادھے اللہ غالب و حکمت والا یا اللہ یسألک اہل الکتاب یسألک اہل الکتاب مانگتے ہیں تم سے کتاب والے انتو نظر لینا کہ بیج دے تو علم ان پر کتاب ایک خط کتاب بمعنی مکتوب کہ بیج دے تو ان پر ایک خط میں سمائی اوپر سے اور اس میں یہ ہے کہ اللہ نے لکھا ہو ان کو کہ میرا پیغمبر اس کو مانو تو پھر ہم تم پر ایمان لائیں گے. تو اللہ کے لیے خط بھیجنا کوئی مشکل نہیں تھا. اللہ کو معلوم ہے کہ ضدی نادی ہیں تو ان پر بھی الزامات شروع ہو رہے ہیں کہ یہ تو چھوڑو تمہارے ساتھ زیادتی نہیں کر رہی. تو انہوں نے اپنے محسن کے ساتھ کتنی زیادتی کی. فقط سالو موسیٰ اکبر من ذالک یقیناً مانگے تھے انہوں موسیٰ السلام سے مانگا تھا انہوں نے موسیٰ السلام سے بڑی چیز اس سے. فقالو کہا تھا انہوں نے ارے اللہ دکھا رہے ہم کو اللہ جارحن ظاہر ہم تم کو تب مانے جب ہم کو تو اللہ دکھا دے. فغدت مصائقت بظلم تو پکڑ لیا ان کو زلزلے نے آسمانی بجلی نے بظلم ان کی ظلم کی وجہ سے. ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات پھر پکڑا انہوں نے بچڑے کو الوہیت کی صفات میں بعض کی کیا آئے تو ان کو واضح دلائل توحید کے. فعفونا عن ذلك تو معافی کی ہم نے اس سے اور دیا تھا ہم نے موسیٰ السلام کو دلیل واضح. اور رفعنا فوقهم الطور اور اٹھایا تھا ہم نے اوپر ان کی کوئی طور کو بمیثاقہم بسبب ان کے وعدے کے ان سے وعدے لینے کے لیے کہ تورات پر عمل کرو. وقلنا اور کہا تھا ہم نے ان سے ادخل الباب داخل ہو جاؤ مسجد کے دروازے پر سجدن تابعداری کے ساتھ. اور کہا تھا ہم ان سے زیادتی مت کرو ہفتے کے دن کے شکار میں مچھلی کے. اور لیا تھا ہم نے ان سے وعدہ مضبوط تورات پر عمل کرنے کی. فَمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ بس سبب توڑنے ان کے میثاق ان کے وعدے کے کہ انہوں نے تورات پر عمل نہیں کیا. اور سبب کفر ان کے اللہ کے ہاتھوں پر وقتلهم الانبیاء اور سبب ان کے قتل کرنے کے انبیاء کو بغیر کسی جرم کے. اور سبب ان کے کہنے کی قلوبنا قلب کہ دل ہمارے بھری ہوئے ہیں علم سے یا دل ہمارے پردے میں دا مانا مجھے پختوں کے نو اکڑے کا نا داٹے کے پاس کپٹے کے پاس برا ماتا اللہ بیا وہی شیطان دے ویلے رکھے رہتا رہا بس سدا مانے بل تب اللہ علیہ بکبرم بلکہ مور لگایا تھا لگایا ہے اللہ نے ان کے دلوں پر بتا ان کے انکار کرنے کے
فلا اللہ قلیلا، پس ایمان نہیں لاتے لوگ مگر تھوڑے سے، یا تھوڑے احکام پر یا تھوڑے زمانے کے لیے. وبکفرہم، اور سب ان کے انکار کے اللہ کتاب سے. وقولہم، بسب ان کے قول کے علی مریم، بی مریم پر بہتان عظیمہ، بہتان بہت بڑا. وقولہم، بسب ان کے کہنے کے کہ ہم نے قتل کیا ہے مسیح علیہ السلام عیسیٰ بیٹی مریم کی کو جو اللہ کا رسول ہے. وما قتلوا، اور انہوں نے قتل نہیں کیا تھا عیسیٰ علیہ السلام کو. وما طلبوا، اور انہوں نے سولی پر نہیں چڑھایا تھا اس کو، لیکن مشتبہ کیا گیا ان کے لیے یہ معاملہ. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ فِيهِ، لیکن وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیے بھی عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے بارے میں، لفی شک منہ، خامخواہ شک میں ہے اس کتاب قرآن سے. لیکن صبر کو فن کے بڑا سے لیکن صبر ہوگا فن کے اثر شور ہے. اللہ نہ خیر واڑے پڑھ کرے دا حالات چراشی نبی اسلام بیا کی ناسته بنا اللہ نے بخیر وکړه. دغه دې سره قیامت تړلې ګورم. استغفر الله ډېر روایت ها استغفر الله سره د الله غضبونه واپس کی. پڑھ کے استغفر الله. الله د مخلوق په استغفر الله ډېر زیات خوشالي. کمزہ پر ہوئے بیکو پہ ہوں وہ بیکو پر ہوں. اور مذہب ان کے کفر کے وقولم، مذہب ان کی کہنے کی بی مریم پر بہتان عظیمہ، بہتان بہت بڑا. اور مذہب ان کی قول کہنے کے کہ ہم نے قتل کیا تھا مسیح السلام عیسیٰ بیٹے مریم کو، رسول اللہ جو اللہ کا پیغمبر ہے. وما قتلوا، اور انہوں نے قتل نہیں کیا تھا عیسیٰ علیہ السلام کو، اور نہ سولی پر چڑھایا تھا اس کو، لیکن مشتبہ کیا گیا ان کے لیے یہ قتل عیسیٰ علیہ السلام کا. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے بارے میں، خامخواہ شک میں ہے منہ اس قرآن سے، مَا لَهُم بِهِ نہیں ان کے لیے بھی
عیسیٰ علیہ السلام کی قتل پر میرے علم کوئی دلیل قطعی الا اتباع الظن، مگر پیچھے چلتے ہیں گمان کے. وما قتلوا یقینا، اور قتل نہیں کیا تھا عیسیٰ علیہ السلام کو یقینی قتل کرنے کے ساتھ، بلکہ اٹھایا تھا اللہ نے اس کو اپنی طرف زندہ، اور ہے اللہ غالب حکمت والی ذات. اور نہیں ہے کوئی من اہل کتاب والوں میں سے کوئی ایک بھی الا من النبی، مگر خامخواہ ایمان لائے گا عیسیٰ علیہ السلام پر قبل موت، عیسیٰ علیہ السلام کے موت سے قبل. جب ان اترے گا آسمان سے تو جتنی بھی اہل کتاب ہوں گے اس پر ایمان لائیں گے، اس وقت ٹھیک ہو جائیں گے. یا اور نہیں ہے ان کتاب والوں میں سے کوئی ایک بھی الا من النبی، مگر خامخواہ ایمان لائے گا پیغمبر اسلام پر پہلے اپنے موت کی، لیکن پھر فائدہ نہیں ہوگا. اور قیامت کے دن ہو جائے گا یہ پیغمبر اسلام یا عیسیٰ علیہ السلام ان پر شہیدن گواہ. پس بسبب ان کے ظلم کے، پس بسبب ظلم ان لوگوں کے حالو جو یہودی ہیں، حرام کیا تھا ہم نے ان پر طیبات، ان پاکیزہ چیزیں جو روا کی گئی تھی ان کے لیے قہرن، اور بساتھ مذہب ان کے بند کرنے کے لوگوں کو اللہ کی کتاب سے بہتوں کو آج بھی کہتے ہیں اس کے لیے 14 علوم چاہیے. واخذ الربا، اور بسب لینے کی ان کی سود کو. وقت حال یہ ہے کہ منع کی گئے ہیں ان کو سود سے، اور بسب کھانے کے ان کی لوگوں کی مال بالباطل باطل طریقوں سے، اور تیار کیے ہم کافروں کے لیے ان سے عذاب علیم دردناک. لیکن راسخون 161 پر یہود کو زواجر پورے ہو گئے. اب یہاں سے بیان مقاصد اربع کا پہلا مقصد یہاں پر قرآن، لیکن وہ پکے لوگ فی علم میں، مضبوط لوگ علم میں، منہم ان اہل کتاب میں تھے، ان میں اچھے لوگ تھے جیسے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ، ایسے کچھ اور بھی. والمؤمنون، اور ایمان والے کیا کریں گے پکے لوگوں کا کی صفت کیا ہوگا؟ یؤمنون بما انزل الیک، ایمان لائیں گے اس کتاب پر جو اتاری گئی ہے تم پر، الیک تم کو. پکا عالم کس کو کہا؟ علم میں پکا جو اللہ کی کتاب پر ایمان لاتا ہے. تو اللہ کی کتاب پر ایمان لانا کیا ہے؟ صرف تلاوت کرنا، حفظ کرنا. اللہ کی کتاب پر ایمان لا رہے ہیں کہ اس کو سیکھے، اس پر عمل کر، اس کو سکھائے، یہ ہے پکا علم. وما انزل من قبلک، اور ان کتابوں پر جو اتاری گئی ہیں تم سے پہلے، اور جاری کرنے والے نماز کے، اور دینے والے ہیں زکوٰۃ کے، اور ایمان لانے والے اللہ پر، اللہ کو وحدانیت پر، والیوم الآخر، اور قیامت کے دن پر. 3 اصول بیان ہوئے یہاں پر. اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، یہ لوگ جلدی کے دے دیں گے ان کو اجر بڑا. ابھی چوتھا اصل انا اوحینا، اس بات رسالت، انا اوحینا الیک، بے شک وحی کی ہم نے تم کو، جیسے کہ وحی کی تھی ہم نے نوح علیہ السلام کو اور پیغمبروں کو اس کے بعد، اور وہی کی تھی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کو، اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو، اور عیسیٰ علیہ السلام کو، ایوب علیہ السلام کو، یونس علیہ السلام کو، اور ہارون علیہ السلام کو، اور سلیمان علیہ السلام کو، اور دی تھی ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور، اور بیچتے تھے ہم پیغمبروں کو. قد قصصناہم، یقیناً بیان کیا ہم نے ان کو تم پر، من قبل پہلے، اور بہت سے پیغمبر ہیں کہ بیان نہیں کیا ہم نے تم پر. اور باتیں کی تھی اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، باتیں بار بار یا خود کلام کیا تھا. رسول ہم مبشرین، بیچے تھے ہم پیغمبروں کو مبشرین، خوشخبری دینے والے ماننے والوں کو بادل بیان، اور ڈرانے والے نہ ماننے والوں کو بادل بیان. کس لیے بھیجی تھی؟ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ، تاکہ نہ ہو جائے لوگوں کے لیے اللہ پر دلیل اور بہانہ بعد رسول، پیغمبروں کے بھیجنے کے بعد. وَكَانَ اللَّهُ، رہے اللہ عزیزاً حکیمہ، غالب حکمت والی ذات.